ګوره زمونږ د علما چې کوم دي دا څومره د دې خلکو خیرخوا دي، هر وخت د دې په خیرخواهۍ کې لګیا چې څنګه نبي کریم صلی الله علیه وسلم هر وخت دا سوچو چې دا خلک دا کفار چې کوم دي دا به څنګه جهنم نه بچ شي او جنت ته تلو والا به جوړ شي. دکه شان زمونږ د علما چې کوم دي دا هم د دې امت خیرخوا دي او همیشه په دې کې لګیا چې دا خلک چې کوم دي دا د جهنم نه بچ شي او جنت ته لاړ شي. زمونږ زینت المحدثین شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیہ د جاپان په سفر باندې دی، جاپان ته تشریف وړی دی. نو د مخکې ورځو کې که تاسو کتلي یو زبردست بهترین ښکلی هلک ورته ناست دی او هغه ته چې کوم دی نو کلمه وایي او مسلمانی یې. نو هغه هلک ته چې ته وګورې نو دونه ښکلی هلک دی او سړی څومره خوشحاله شي دا زړه چې وګوره داسې ځوانان داسې ښکلي ښکلي خلک په دې دنیا کې څومره ډیر دي. داسې ښکلي ښکلي خلک الله د جهنم نه څنګه بچ کي. دغه غم او فکر چې کوم دی څنګه دعوت و تبلیغ والا دا غم او فکر یې په زړه کې او په ټوله دنیا کې ګرځي. او بیا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دامت برکاتهم العالیہ هغه ته کلمه ووې، هغه ورپسې وروستو هغه کلمه ټوله ووې، کلمه شهادت یې ووې او بیا یې ورته ایمانیات ووې او د هغې هغه ترجمه چې کومه ده هغې ورته وکړه. بیا یو کس چې کوم و هغه ورته په جاپانۍ ژبه کې د هغې ترجمه وکړه. نو سړي دا زړه څومره خوشحاله شي، دا علما څومره خیرخوا دي.